بسم الله الرحمن الرحيم قالت اويل زليخي فذلكن الذي دا هغه کس دی لمتنني فيه چې تاسو ما ملامت کوي ولقد راودته عن نفسه دیر بللو ما یاد دنه طلب کړو ما د خواهش خپل فاستعصم د ځان بچ کو ولئن لم يفعل ما امره وسم کچری د هغه کار اونګه چې زه وته حکم کوم ليسجنن کی تبه ولېګم وليكونن من الصاعرين بیزت بشي قال اویل یوسف علیہ السلام ربی السجن اے رب زما کیت خانه احب الی ما تډیر غوردا مما يدعونني الیه دا هغه کار نشي دی وته ما بلی والا تصرف عني كيدهن کچریتا وانړو زمانه مکر دی اسب الیهن زبو تمایل شما واکم من الجاهلین پنا پوی خلقو کی براشم فاستجاب له ربه پس قبول والے کو رب ددو د دعا فصرف عنه كيدهن پس ویړو ته مکر د زنانو انه هو السميع العليم بشک الله اوریدون کې دی او پوی دی ثم بدا لهم بأحكار شو عزيزتا من بعد ما پس دا اغینا رأوا الآيات سوازه نخید بگناه د یوسف علیہ السلام لیسجننه خو مناسب اگرنل چی جیل تیواچی حتی هین تر سمودی پوری اللہ باقوی پیغمبر علیہ السلام زلیخم معمولی خزنوا هغه ته چې کله دا اندازه ولګېده چې بای د خار د صاحبانو زنانه چې دي هغه ما پسې خبرې کوي ما بدنامي نو هغې وله یو پروګرام جوړ کړو او دعوت یې وله ورکړو ټول یې راوغوښتې او د یوسف علیهم السلام په حسن باندې یې دا یقین او اعتماد و چې څه ناسه خو به کېږي په دې وجه باندې هغې له میوې او چړې یې ورکړې امام نصفي صاحب تفسیر مدارک کې لیکي چې د یوسف علیهم السلام په حسن باندې د مصر زنانو خپلې ګوتې کټ کړې یې منګولې کټ کړې خو چې کله د پیغمبر علیهم السلام نور اغا د نیکو بدن ته را منتقل شه د هاشم نو هغه د مدینې په بازار کې روانو او یو زنانه وه چې هغې ورته اشاره وکړه وی ته ما طرف ته راشه زما تا سره کار دی ورته یې وی یو شپه ماله نه راکړي هغه ورته وی توبه چې زه داسې ګناه وکړم او دویمه خبره یې ورسره ونه کړ لاړو چې کله د هغې د حضرت سلما رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیاګانو کې راځي هغې سره نکاح وشوه واده وشو نو یو ورځ اکه زنانه ته هاشم ووی ما سره واده نه کې هغې ورته وی ما چې ستا تندي کې څه لیدلي وو هغه ستا د تندي نه منتقل شوي دي ستا په تندي کې هغه نور اوس نشته زما صرف په هغې کې مقصد و ما چې زړه بیللی ما په هغه نور باندې بیللی چې هغه د پیغمبر علیهم السلام نور چې هغه له الله پاک بیا پس د هغې نه زوی ورکړه عبدالمطلب صاحب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکو بیا چې کله د پیغمبر علیهم السلام د پلار نکاح نه وشوي د عبدالله صاحب ځکه چې عبدالله صاحب ډېر ځوانۍ کې وفات شوی دی 26 سال په عمر کې وفات شوی د هغې لا نکاح نه وه شوې نو یو ورځ د عربو یو زنانه د مکې په بازار کې هم دقه شانتې خبره هغې ته وکړه هغه ته یې وکړه چېره ماله لږ ټایم نه راکې هغه ورته وی زما خاندان او زما شجره نسب هغه د دې څیزونو خبرې نه مني نو چې کله د هغې حضرت آمنه بیبي سره نکاح وشوه او څه موده وشوه نو هغه زنانه چې بیا ولیده نو هغې ته یې وی که ستا خوښه وي زه به تا سره نکاح وکړم
هغې ورته وایي زما اوس ضرورت نشته، ځکه چې ستا په تندي کې ما کم نور لیدو چې د کم نور د لاسه زما زړه هغې صبر نه کو، هغه ستا نه منتقل شوی دی امینې بیبي ته چې هغه د پیغمبر علیهم السلام نور په دې باندې ټول مفسرین متفق دي. او په دې وجه باندې یو قول په دې کې دام دی چې څه زنانو د عبدالله صاحب د انکار په وجه خودکشي کړې وه. په دې وجه شاعر وایي د یوسف علیهم السلام په حسن باندې خو د مصر زنانو صرف او صرف لاسونه کټ کړو، او د پیغمبر علیهم السلام په حسن باندې چې لا د هغه د پلار شا کې و زنانو خودکشي وکړې. د پیغمبر علیهم السلام حسن هغه د حضرت یوسف علیهم السلام د حسن نه ډېر سیوا پسو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ګواهي ده چې کله ما څلورم اسمان کې ولیدو نو د هغه سترګې ما سره نه میلاوېدې، ځکه چې حسن خو د هغه چې ګر سیوا و خو زما د مخ مالګه پې سیوا وه. نو دلته کې زلیخا هغه هغې ته څه ویل غواړي، هغه خپله ملامتیا لرې کول غواړي چې تاسو خو لیدلې نه رې ځکه داسې وایې، دا چې تاسو ووینئ تاسو ته به پته ولګېدو چې کله هغې ولیدو زلیخې وله اواز ورکو چې د هغې د لاسونو نه وینې روانې وي، ورته یې وي فذلکن الذي دا هغه کس دی لمتنني فيه چې تاسو ما د ده په مینه کې ملامته کوئ. دا تاسو چې وی څه بېکاره ښځه ده، یاره د ګورنر ښځه ده او یو غلام باندې مینه ده، د غلام باندې زړه بېللی دی، نو فذلکن الذي دا هغه غلام دی لمتنني فيه چې تاسو ما د هغه په مینه باندې ملامته کوئ. ولقد راودته عن نفسه او سترګې کلکې کړې او په ځان یې ګواهي وکړه، ځکه چې ویلي ده چې د هغې څه حل دی، اوس نور څه نشي ویلی. نو ورته یې ووایي ما د ده نه طلب کړی فاستعصم او د ځان بچ کړی دی، دی بلکل بې ګناه دی. خو ولئن لم یفعل ما امره که اوس هم د زما خبره ونه منله، آفر لا موجود دی، که اوس هم د زما خبره ونه منله لیسجنن خامخا قیدخانې ته به یې لیږم ولیکونن من الصاغرین ولته به ذلیلی، هلته کې به د اختیار خپل نی. قال اویل یوسف علیه السلام ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، ای رب زما دا قیدخانه یا جیلخانه ما ته ډېره محبوبه ده د هغه څه نه چې دوی مې ورته بلي. د دې بې حیایۍ نه دا جیلخانه ښه ده. ولې یوسف علیهم السلام ته بحر العلوم کې لیږي یوسف علیهم السلام وي اوسه پورې خو یو زلیخه ده، او اوس خو بلا شي شوې، اوس خو هر یو ووایي دا چې کومه خبره کوي صحیح کوي، ځکه چې د هغې خپله چې کوم حالت شو نو هغې یوسف علیه السلام ته وایي چې دې سستانه بد خواهش خو نه دی کړی، صحیح ده په دې کې څه راځي. او یوسف علیهم السلام دا محسوسه کړه چې زه ورسره په یو کور کې اوسم، او اوس دا په ما باندې دومره بوړ شو چې دې خلکو ته مو ووایي نو اوس خو به ما ته ډېره مسله شي. یوسف علیهم السلام هغه د جیل سوال وکړو. په دې وجه باندې امام رازي صاحب وایي الله پاک ورته وایي یوسف علیهم السلام تا چې زما نه دا سوال کو چې جیل ته مې بوځه، نو تا دا سوال نشو کولی چې خدای پاکه د دې نه مې خلاص کړه؟ ولې زما په دې باندې دا طاقت او قدرت نو؟ یعنی چې تاسو سوال کوئ نو تاسو د لږ مصیبت نه، تاسو د مکمل ازادۍ سوال کوئ چې په تاسو باندې تکلیف وي الله سره د څه کمی دی. خدای پاک ما نه مستقل تکلیف لري که دا نه چې خدای پاک ما ته پکې لږ کمی راوله. نو یوسف علیهم السلام ته الله وی که چېرې د جیل د سوال په ځای باندې تا د عافیت دعا کړې وه، په دې وجه پیغمبر علیهم السلام نه به چې صحابه وکړه دعا طلب وکړو نو ایبو ته وی د ځان دپاره د عافیت دعا وغواړئ، یعنې د خیر ښېګړې دعا وغواړئ چې الله پاک دې ما ته خیر راپېښ کړي، الله پاک دې زما په زندګۍ نه تکلیفونه پریشانۍ لرې کړي. نو الله پاک وی وإلا تصرف عني کیدهن اصبو الیهن، ای خدای پاک که چېرې تا زه د دې د مکر نه بچ نه کړم زه به ګیر شم، دا د دې چې کوم پوزیشن دی نو دی به ما مایله کي ځان ته واکم من الجاهلین، او زه به د ناپوهیو نه شم، ځکه چې کوم کار د الله د مرضۍ خلاف دی هغه د ناپوهۍ کار دی. الله وایي فاستجاب له ربه، پس قبولوالی وکړو د هغه نه رب د هغه د دعا فصرف عنه کیدهن،
پس هغې بچ کو د مکر د زنانو نه. انه هو السمیع العلیم، ځکه چې الله پاک اوریدونکی دی او پوهه دی. د الله پاک د خپل انسان په باره کې هغه ډېره نرمه ګوشه ده. کله چې د خپل انسان، کله چې د خپل مخلوق دی وبلي او په عاجزۍ باندې وبلي، نه الله یې قبلوي. دا مونږ په هغه او کسانو کې ویلو چې ای به د عرش د سوري د لاندې ولاړي چې په دې کې به یو هغه کس وي چې یاره هغه یوازې شو، په جومات کې ناست دی، په کور کې ناست دی، په پوله دی، په پټي دی، هر ځای کې چې دی، خو یوازې دی سوچ کوي ناڅاپه خپلو ګناهونو ته خیال شي، بس په ژړا شو. یا خدایه پاکه ته زما حاضر ناظر ربې، ته زما په سر حاضر او د هغې نه باوجود ما دا دوره ناروا ګناهونه کړي. ربه تل وی جړل. الله وی زما دکه بنده به زه د عرش په سوري باندې مدرو، بس د ده لپاره دا کافي ده. د زه مالک وګڼلم یو ذات داسې شته تپوس به کوي او د ده له سترګو نه اوښکې لړئ. په دې وجه د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حدیث مبارکه دی چې یو څو سترګې داسې دي چې هغه الله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي. په هغې کې یو سترګه هغه ده چې د ملک په دفاع کې هغې شوګیره وکړه، د ملک دفاع ته ولاړ دی. هغه د هرې ادارې کس دی، خو د ملک دفاع ته ولاړ دی چې هر زما دې ملک ته څوک نقصان ونه رسي. نو د دې دا بېخوبي چې ده دا د دې د جنت ټیکټ دی. بله هغه سترګه چې هغه د الله پاک په یاد کې شپه روڼوي، هغه یا مسافر دی یعنی تبلیغ له وتېری، یا په خپل کور کې دی، یا په جومات کې دی، هر ځای کې چې دی. لکه څنګه چې په هغې کې دا نننۍ او دا سبانۍ ورځ ده، په هغې کې یو نننۍ ورځ وه، یو سبانۍ ورځ ده. او دا سبانۍ ورځ ډېره زیاته اهمه ده، ځکه چې سبا چې کوم دی نه هغه عاشوره ده، 10 محرم دی. او د محرم باره کې مونږ خبره کړې وه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د مسلم شریف حدیث مبارکه دی وایي چې د رمضان شریف نه پس که الله ته یو میاشت محبوبه ده نو هغه محرم دی، ځکه چې محرم ته الله پاک شهر الله ویلی دی. نو مفسرین وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د ټولو د زیات عبادت دپاره شوقدر منتخب کړو. نو چې الله ته محبوبه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې محرم کې ولې دا عبادات نه کول. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شوقدر زما دی، رمضان د الله دی، شوقدر زما دی، نو دا محرم یې ولې نه یادو. نو د هغې نه مفسرین دوه جوابه کوي، خاص کر تفسیر جلالین کې امام سیوطي صاحب د هغې نه دوه جوابه کوي. هغه وایي یا خدا د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام بالکل په آخري وخت کې، په آخري عمر کې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته د دې په باره کې وویلي شو چې دا دومره زیاته الله ته محبوبه ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې حضرت ام معبد رضی الله تعالی عنها وایي، یو صحابیه ده چې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په 10 محرم باندې د مکې په بازار کې ګرځېدو او یې روژه کې او چا چې د شپې نه ده روژه کړې او د سارې څه خوړلي دي د اوس نه بندش وکړي، الله پاک به د روژې هومره ثواب درکړي. یعنې دا د دې روژې دومره اهمیت دی د محرم د روژې. ګرچې دا خبره به موږ ذهن کې ساتو چې نه فرض ده، نه واجب ده، نه سنت ده، مستحب ده، مستحب روژه ده. خو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د طرف نه ورته دومره زیات اهمیت ورکړی شوی چې حضرت ام معبد رضی الله تعالی عنها وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه هغه د مکې په بازار کې ګرځېده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د محرم روژه ونیسئ او که چا د شپې نه نیت نه کړي د اوس نه بندش وکړي او خپلو ماشومانو باندې ونیسئ چې دی عادت شي. نو وی زمونږ بچو دپاره مونږه د مالوچو نه ګوډیانې جوړې کړې وې، نو چې کله به هغې چغې کړې د لوږې نه نو مونږ به په لب وکړو، خو دا روژه به پرې نیسله. دومره زیاته دا روژه اهمه ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې که آینده سال دپاره زما زندګي اوږده شوه نو دې سره به زه یوه روژه بله نیسمه، یا مخکې یا وروستو، یا به 9مه لسمه کومه یا 10مه 11مه. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلي شو چې حضور دا روژه خو عیسایان او یهودیان دواړه نیسي. نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یهود راوغوښتو، ورته یې وایي تاسو یې ولې نیسئ؟ نو هغوی ورته وایي په دې ورځ باندې مونږه الله پاک د فرعون د قهر نه خلاص کړو، مونږ دریایي نیل عبور کړو،
هغه پکې هلاک شو مونږ یې ترې نه بچ کړو. د دې نه علاوه 10 واقعات چې کوم دی نه هغه د دقه ورځې سره هغه ریلیټډ دي چې په دې ورځ باندې لکه یو دوه به ترې نه مونږ ووایو چې آدم علیهم السلام دنیا ته راکوز شوی و هغه 10 محرم چې کله بیا هوا به او آدم بابا په میدان عرفات کې چې عرفات وته وي دا د عرف نه دی پیژنګلو ته وي دواړه مرګري شو 10 محرم. کله چې د نوح علیهم السلام کشته په طوفان نوح کې بجودي ودرېده 10 محرم. کله چې یونس علیهم السلام د مې د خېټې نه رابار شو 10 محرم. نو دا د عیسایان د حسنینو دا واقعیا خو ډېره وروستو راغلې ده د دې نه مخکې د دې ورځې ډېر زیات اهمیت و. په دې وجه باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک دغه د 10 محرم روژه ونیسي نو زما د خپل خدای نه دا امید دی چې هغه ته رستنی نه د آینده کاله پورې به ورته الله پاک واړه ګناهونه معافي. نو په دې کې مفسرینو یو ډېر ښکلی پوینټ راغستی دی خاص کر روح المانی کې محمود علوسی صاحب هغه وایي د دې نه مقصد دا دی چې د هغه بنده دپاره چې دا روژه ونیسله د هغه دپاره دا خوشخبري ده چې د آینده ساله پورې به دی ژوندي ځکه چې دې نه به ګناه هله هغې کېږي چې دی ژوندي نه نو ګناه به ترې څه کېږي او الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تر آینده ساله پورې به ده ته الله واړه ګناهونه معافي وروستني خو به ورته معاف کوي او هغه څوک چې پکې روژه نشي نیسلی نو چې هغه پکې 4 رکعاته نفل وکړي او په هر یو رکعت کې 3 پیرې آیت الکرسی وهو العلی العظیم پورې او صرف 3 پیرې پکې سوره اخلاص وي 4 رکعاته په دې ترتیب باندې وکړي چې 3 پیرې د ولدوالین امین نه پس آیت الکرسی مخکې دا نو چې دا مخکې 3 پیرې وي ورپسې سوره اخلاص وي الله پاک بولا اکمره ثوابونه ورکړي. او یو قول په دې کې دام دی چې د دې روژې ثواب به الله د حج او د عمرې مره ورکوي ځکه چې په دې باندې وعده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول کال د ثواب کړی ده نو د دې روژې د هغې ثواب د حج او د عمرې مره دی. صرف د ده نه هغه بونس کټ دی چې هغه دی په مخامخ باندې هغه شعار په خپله وویني حرم شریف وویني بیت الله شریف باقي چې کوم د حج او د روژې هغه د حج او د عمرې ثواب دی ابوله الله پاک ورکوي. نو دلته کې دا خبره مې درته په دې کې کوله چې الله پاک په خپل بنده باندې ډېر رحم کوونکی دی په هغه سترګو کې مې درته خبره کوله چې د الله پاک په عبادت کې هغه روڼ شي بل هغه سترګه چې هغه د الله پاک د یری د لاسه اوښکه وکړي د الله پاک وایي بس دا اوښکه د جنت ټکټ دی بس دا وله کافي ده یعنی مقصد څه دی د الله پاک د خپل بنده نه عاجزي خوښه ده. الله پاک وایي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات بیا چې کله ښکاره شوې عزیز مصر ته څه نښې د یوسف علیهم السلام د بېګناهۍ ثم بدا لهم بیا چې کله ښکاره شوې من بعد پس د دې واقعې نه ما رأوا الآیات څه نښې چې عزیز مصر ولیدې چې یوسف علیه السلام بېګناه دی لیسجننه نو کیدخانې ته یې ولېږو حتی هین تر څه وخته مناسب یې دا وګڼله چېرې دا خبره به اوس هغې غلي کېږي چې دا یوسف علیه السلام د منځه وباسو دې بې ګناه دی د ده هېڅ ګناه نشته خو چې تر څو پورې دی په دې کور کې موجود دی نو بیا به دا مسله جوړېږي او بیا به زما د بېعزتۍ سبب جوړېږي نو د دې نه ښه دا ده چې دې زه جیل ته ولېږم نو چې دا خبره سړه شي بیا به یې د جیل نه راوباسم. بسم الله الرحمن الرحیم قالت اویل زلیخی فذالکن الذی دا هغه کس دی لمتننی فیه چې تاسو ما ملامته کوئ په مینه د ده ولقد راودته عن نفسه دی ما بللیو ځان ته فاستعصم د ځان بچ کو ولئن لم یفعل ما امره که چېرې اوس هم د هغه کار ونه کړو چې زه ورته حکم کوم لیسجنن نو خامخا جیل ته به ولېږم ولیکونن من الصاغرین او دی به رسوا شي. قال اول یوسف علیہ السلام ربی السجن احب الی اے رب زما جیل خانه مې خوښه ده الی ډیره مما یدعونني الیه د هغه خبرې نه چې دوی ورته ما بلي والا تصرف عني کیدهن خدای پاکه کړه دي مکر د زمانه وانړو اسبو الیهن زبم مایل شما واکم من الجاهلین د ناپویو نه بشم فاستجاب له ربه پس قبول والو کو رب ددو فصرف عنه کیدهن پس ویړو ته مکر د زنانو انه هو السمیع العلیم الله اوریدون کې دیو پوی دی. ثم بدا لهم بیا چې کله ښکاره شوې عزیز ته من بعد پس د دې موکینا ما رأوا الآیات نهې د بېګناهۍ
لیسجننه حتی حین، نو جیل ته ولېږو تر څه مودې پورې